أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا مخکنی آیتونو مبارکو کې څه احکام ذکر شول او د دې آیت مبارک نوړان دی چې هغه 38 نمبر آیت د سوره بنی اسرائیل 15 سپاره اٹھتیس او 37 نمبر آیت کې د هغه تکبر او مذمت ذکر شو چې ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك سيئه عند ربك مكروها تکبر یو گناهی کبیره ده او د هغې نه اجتناب کول او ځان ساتل د یو مسلمان نارینه او زنانه او د پاره ډیر اهم او لازمی څنګه څو متعدده حدیث ذکر شول او په هغې کې یو حدیث مبارک دا هم دی چې د کم انسان په زړه کې ذره برابر تکبر وي نو هغه به جنت ته داخل نشي ذره برابر تکبر چې د یو انسان په زړه کې وي هغه انسان به جنت ته داخل نشي لہذا څنګه چې بیګا خبره ذکر شوله چې څه مرضونه چې کوم هغه ظاهري امراض دي او څه داسې امراض چې هغه باطني امراض دي په هغه ظاهري و امراضو کې به یو مرض هغه داسې چې هغه ډیر خطرناک مرض وي چې مثال کینسر به واخلو چې هغه ټول اعضاء اندامونه متاثر کوي او هم دغه رنګي باطنی امراضو کې چې کوم یو عظیم او خطرناک مرض دی چې هغه مرض د تکبر دی دغه تکبر یو داسې مرض دی چې نور اعمال کغه مونځ دی حج دی روجا او زکات وغیرہ هغه متاثر کوي لکه څنګه چې دغه کینسر د سړی هغه اندامونه هغه اعضاء هغه متاثر کوي او خرابوي او بیا دا خبره هم ذکر شوله چې انسان هغه په څه باندې تکبر کوي په کوم حالت باندې د تکبر کوي خپل ماضی ته دی وګوري خپل حال ته دی وګوري او هم دغه رنګ بیا د خپل مستقبل ته هم وګوري
څنګه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خبره هغه بیګا ذکر شوله چې کله هغه غزوان داسې ولید چې هغه تکبر سره روان دی نو هغه ورته فرمایل چې ولا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ستا یو قدم هغه اس د غرونو هغه سر ته نشي رسیدلی چې ستا یو قدم په ځمکه وي یو بل قدم هغه برا غر ته ورسئ نو نشي رسیدی دومره طاقت ستا نشته دی چې په دغه یو قدم باندې ته هغه ځمکه سیرې کې دومره قوت هغه ستا نشته برحال بیا ورته هغه جواب ورکوي چې رزه څوک یم مانه ته ما نه پیژنې نو هغه جواب څه ورکه وایي زه ستا ماضي هم پیژنم ستا حال هم پیژنم او هم دغه رنګ ستا مستقبل هم پیژنم ستا اول چې کوم دی هغه نطفه وه او ستا ماضي چې کومه ده نطفه او ستا مستقبل به بیا سوي جیفتن قذره یو مرداره بدبوداره یو داسې حالت په پتا باندې راځي چې دغه ټول بدن هغه بستا زره زره کیږي او ستا حال هم داسې دی چې خپلې خېټې ته د لږ شانتې نظر وکړه ستا په دغه خېټه کې ستا په دغه کلمو معده کې هغه څه دي په کوم حالت باندې ته تکبر کوي برحال یو تکبر هغه په حرکت کې دی چې سړی مزل کوي او یو تکبر هغه په خبرو کې دی یو لفظ هغه دلته کې راغی د مرح او دویم لفظ مونږ ذکر کړی او څه شي فرح ولا تمشي فی الارض مرحا یو تکبر هغه په حرکت کې دی په مزل کې دی په تک کې دی نو په تک کې به هم تکبر نه کوي او دغه رنګ فرح په خبرو کې به هم تکبر نه کوي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا متکبر انسان الله رب العزت هغه نخ وخی کو خوخی نو هغه انسان خوخی کی چې هغه کې تواضع وي عاجزي وي او انکساري وي بیگا چې کوم حدیث ذکر شو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منبر تشریف فرما ولید چاغي با فرمایل چې من تواضع لله رفعه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم انسان هغه تواضع او عاجزي کوي نو الله رب العزت به هغه عزت من کی داغه مقام او مرتبه به الله رب العزت بلند کی من تواضع لله رفعه الله وهو في نفسه صغير وفي اعين الناس كبير دے متواضی انسان عاجزی انکساری کون کې انسان هغه بزان تډیر زیات کمزور وي او ډیر عاجزی انکساری به کوي خو په زړه کې به کوي خو د خلکو په نظر کې به هغه انسان ډیر لوی انسان وي وفي اعین الناس کبیره او کم انسان چې هغه تکبر کوي وضعه الله الله رب العزت با متکبر انسان هغه ذلیل کوي وهو في نفسه كبيرا
دی با په د خپل نفس کې ځان ته ډېر لوی وایي چې زه خو ډېر لوی سړی یم، خو لیکن وفي اعین الناس صغیر، د خلکو په نظر کې به دی ډېر کمزوری او سپک وي، تر دې چې د یو سپي او د ځناور غوندې د خنزیر غوندې به د خلکو په نظر کې راځي. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. متکبر انسان د وجنا ټول معاشره هغه خرابي، د کور نه واخلي تر د خپل کلی او علاقې پورې، ځکه چې متکبر انسان هغه پلار ته د پلار په نظر باندې نه ګوري، مور ته د مور په نظر باندې نه ګوري، کشر ته د کشر په نظر باندې نه ګوري او نه پې رحم کوي، مشر ته د مشر په نظر باندې نه ګوري او نه د هغه تعظیم کوي، دغه رنګې خپلې ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري او دارنګې یو ځناور غوندې ورته ښکارېږي. لہذا دغه انسان د وجې نه دغه کور هم په یو غم او په یو مصیبت کې اخته وي، بهر ماحول هم د هغه د وجې نه ډېر زیات پریشانه وي، د هغه د تکبر د وجې نه، د هغه فساد د وجې نه. دغه فساد به کله ختمیږي چې په هغې تواضع او عاجزي او انکساري راشي، او عاجزي او انکساري چې هم کله یو انسان کې راشي، نه هغه به پلار ته پلار وایي او دارنګې هغه ته به هغه خپل مقام ورکوي، مور ته به مور وایي او دارنګې هغې ته به خپل مقام ورکوي، کشر ته به کشر وایي او په هغه باندې به دی رحم و کرم کوي، مشر ته به مشر وایي د هغه به قدر او عزت کوي. برحال د تکبر د دغې مرض نه دی الله رب العزت خصوصا من ټول ترجمې والا تر د اوریدونکو پورې الله دې موږ د دغې خطرناک مرض نه په امن او امان کې وساتي. تمام مسلمانان نارینه او زنانه دی الله رب العزت عاجزی کوونکی خاکساری کوونکی جوړ کی، ځکه عاجزی کوونکی الله رب العزت ته خوښ انسان دی. استاد محترم قاضی فضل الله صاحب د عبادت یو ترجمه کوله چې عبادت وایي څه ته، عبادت وایي څه ته، نو هغې مختصر غوندې خبره دا کوله چې غایت الذل د الله رب العزت عبادت د هغې مقصد او مراد څه دی، د هغې تعریف څه دی. غایت الذل غایت الحب لله عز وجل وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. دا الله رب العزت عبادت هغه په انتهایی عاجزۍ سره کول دي، او دغه رنګې د عاجزۍ سره سره په انتهایی محبت سره کول پکار دي. متکبر انسان که هغه عبادت کوي هم داسې عاجزي په هغه کې نه وي، بلکې متکبر انسان د الله عبادت د سره نه کوي نه، په هغه انداز باندې هم بیا نه کوي چې کوم انداز او طریقه پیغمبر علیه السلام ښودلې ده. وفي متابعة النبي صلی الله علیه وسلم، په داسې طریقه باندې عبادت کول چې کومه طریقه موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. نو عبادت به په عاجزۍ سره کول وي، عبادت به انتهایی محبت سره کول پکار وي،
او دارنګ عبادت با د پیغمبر علی السلام په طریقه باندې کول پکار وي. زما مقصد یو دا هم دی چې یو پټیم باندې هر عبادت ته وړاندې کېدل پکار دي. کاغه مونږ دی او زمونږ دغه ترجمه ده هم دلته ناسته دا یو عبادت دی. پټیم باندې محبت سره ناسته، عاجزۍ سره ناسته، تواضع انکسارۍ سره، او په دغه نیت چې الله رب العزت زمونږ نه راضي شي. ورپسې کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، پرونه سبق ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. دا 39 نمبر آیت نوے سبق دے. ذالک مما اوحى الیک، ذالک دا اسمی اشاره دغه مخکنی آیتونه مبارک چې ذکر شول او پاغي کې چې کمی خبرې ذکر شولې اشاره هم هغه ته ده. ذالک دا مذکوره خبرې د هغه ځای نه راواخله چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، او بیا تر دې پورې ذالک مما اوحى الیک ربک، دا مذکوره خبرې دغه مذکوره احکام مما دا د هغه سندي اوحى الیک چې وحی کړی شوی دا تا ربک لطرفا د ربستانا، اوحى الیک چې وحی شوی دا الیک ستا طرف ته پیغمبر علیه السلام، ربک لطرف د ربستانا من الحکمت د هغه حکمتنا چې مراد د هغې نه علم دی، مراد د هغې نه حلم دی، مراد د هغې نه عمل هم دی. حکمت دانایی او پوها سوره بقره کې من متعدد معناګانې کړي دي. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، او مگر زبا مجوړوا د الله سره معبود بل فتلقى نو بس وبغرزول شي فی جهنم فجهنم کی ملوما ملامت کړی شوی، مدحورا او ورغرزول شوی، یا مبعدا لری کړی شوی من رحمت الله د الله د رحمتنا، مدحورا د الله د رحمتنا لری کړی شوی. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. د الله د وحدانیت او بیا په هغې باندې دلایل بار بار هغه ذکر کړل شول. د الله په وحدانیت باندې دلایل هغه انفسی هم دي، هغه دلایل سفلی هم دي، دلائل سماوی هم دي، دلائل جوی هم دي، دلائل آفاقی هم دي، دلائل عقلی او نقلی. الله په خپل یووالي او په خپل وحدانیت باندې هغه بیانوي. الله رب العزت چې کومه دعوه کوي د خپل وحدانیت، نو په دغه خپل دعوه باندې بدر طبیعت دلایل هم پیش کوي. دعوا بلا دلیل نه ده، او په هر یو صورت کې کله یو دعوا کله دو دعوی، لکه سوره بقره کې موږ 4 دعوی ذکر کړلې چې سوره بقره کې 4 دعوی د الله د وحدانیت او بیا په هغې باندې قسمه قسم دلایل پیش کړل. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا. دا خبره هم بار بار ذکر کړل شو چې د عرب مشرکینو به د هغه لوڼو نه یو قسم لره
نفرت کوو د هغې نه یو قسم لره داسې الرجیک وو او لوڼه به هغې نه خوښولې د لوڼو زیری چې بچا ورکه نو د هغه ظالم رنگ هغه بالکل تک تور شو زولا وجهه مسوده د هغه مخ به تک تور شو او یتوارا من القوم د خلکو نه به پټېده چې اسنه ماته خلک دا ونه وایي چې ستا لور پیدا شوله او د به دا خبره هم کوله چایا زه دا وساتم او لوی کم علی هون سره د رسوایي او د ذلت نه خلق به بیا ماته څه نه وایي ام یدسه فی التراب او کنه دا په دغه خاورو کې ور وټومبمه ام یدسه فی التراب او کو په دې باندې خاورې واړم او دارنګې ژوندی خخکم دغسې به هم دوی کول او بیا د هغې متعلق الله رب العزت به بیا پوښتنه کوي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دغې د عربو مشرکینو به خپلې لوڼه هغه ژوندی خښولي یو دغه دویم دا هم مونږ دغلته چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق د لوڼو سره سره به سامن هم وجل د څه د وجنه د یری د فقر او د مفلسۍ د وجنه چې د دې ته به څوک بیا رزق ورکوي او څوک به ورته کپړې ورکوي څوک به علاج کوي